بزرگان محترم، تیر جمعه ماستاسو پوڑاندی د مدینه منوره د خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بیعتونو هغه بیان وکړ. لکه چې څنګه نبوت رسول الله مبارک ته ملاوېده، د هغې نه مخکې به رسول الله مبارک خوبونه کتل، رؤیای صالحه ورته ویل کېږي. تفصیل میں ویلے دے میں رسول اللہ مبارک وائی چھ رؤیای صالحہ او نیک خوبونا د نبوت شپک سلو اختمہ عیسیٰ دا درش کال نبوت دی د نبوت زمانہ دا شپک میاش دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبونا قتل نو چھ دا درش پا میز باندی نیم کی نو شپک سلو اخت پورنا جوڑی شی شپک میاش دی دا کال نیم دا نو قربان شم رسول الله مبارک بیان فرمائی چې نبوت شپږ څلوېښتم عیسی دا رؤیای صالحه نیک خوبونه دي. لکه چې څنګه د نبوت نه وړاندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه کتل، دقسې د هجرت نه وړاندې به هم رسول الله مبارک خوبونه کتل. خو په خوبونو کې به ورته یو تعین نو، بلکې جی داسې یو نخلستان به کته د کجورو والا ځای به کته. رسول الله مبارک دا ګمانو چې جوړېدا چرته یمامه یا حجر علاقه ده. بیا یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله مبارک ته اختیار ورکړی شو چې درې علاقې د یو مدینه منوره ده، بل بحرین دی او بل قنسرین دی. په دې دیو علاقو کې چې دستا کم علاقه خوښی هغې ته هجرت کوه. لکه چې یو محبوب مېلمه راځي که نه، خلک ورته وایي چې هلکه دلته کښېنې دلته کښېنې فلانکي ځای ته بار ملته راغواړې، هلکه کم ځای کې درله ځای ونیسم، کلام کې درله ونیسم، بحرین کې درله ونیسم، سوات کې درته ونیسم. خلک ورته ځایونه یادوي که نه. دقسې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر لوی تکلیفونه تیر شوي دي. نو الله جل جلاله ولا اختیار ورکو ستا مدینه منوره خوښه ده، که بحرین دی خوښ دی، که قنسرین دی خوښ دی، په دې دریو علاقو کې د ستا کومه علاقه خوښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره غوره کړله چې زما د خپل هجرت دپاره مدینه منوره خوښه ده. تاسو ته ما ویلې وه تېره جمعه چې کله هغه بیعت عقبه ثانیه دویم بیعت مدینه منورې خلکو سره وشو چې 75 کسانو په هغې کې 83 سړي او 2 پکې زنانه، هغوی سره چې رسول الله مبارک بیعت وکړ، هغوی ورته وویل چې جی تاسو به راشئ هلته مدینې منورې ته به هجرت وکړئ. رسول الله مبارک سره عباس رضی الله تعالی عنه هم و، هغه ورته سخت خبرې وکړې چې تاسو خو بوځئ دلته اگر که خلک د دشمنان دي خو موږ یې دفاع کوو، هلته به تاسو تر مرګه پورې د دفاع کوئ، دا نه چې ځان سره بوځئ او بیا یې در سره هلته دشمنان یې در سره مړ نه کړي. نو لحاظه کلکې وعدې د هغوی نه واخیستلې. نو هغوی ورته په دغې بیعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت دعوت ورکړه چې دقه بیعت عقبه ثانیه وشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د مدینې منورې د هجرت حکم وکړ چې بس تاسو خو ځئ د مدینې منورې په اړخ باندې. دا وطن پرېښودل څه آسان کار نه دی. جی دی کله چې د هجرت حکم ورته وشو نو رسول الله مبارک حکم وکړ صحابه کرامو ته چې تاسو ځئ د مدینې منورې په طرف باندې. د ټولو نه اول مهاجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي ورور ابو سلمه رضی الله تعالی عنه دی. ابو سلمه دا د رسول الله مبارک رضاعي ورور د ابو لهب یوه وینځه وه سویبه، تاسو ته مې تقریر کې ویلې ده. هغه سویبې رسول الله مبارک ته هم پی ورکړي او هغه ابو سلمه رضی الله تعالی عنه هغه ته هم قربان شم پی ورکړي. نو دې د ټولو نه اول په هجرت باندې عمدې اماده شو او خپله بیبي هم ځان سره روانه کړله او خپل بچې سامان یې وتړه په اوښ باندې. زبردست هر یو شی تیار شو چې کله روانېده دقه دی چې د بیبي هغه خاندان بني مغیره هغه راورسېدل، ورته وایي چې که ته ځې په تا کې زمونږ کار نشته،
خو قربان شم زمونږ د خاندان ښځه به ځان سره د مکې مکرمې نه وباسي. هغوی ورته چورلټ انکار وکړه. بیبي م ورته وی چې زه ورسره ځم. خیر هغوی پرې نه خوستله چې کله دوی په دې جنګ جګړو باندې وو دقه دی چې د ابو سلمه چې کومې قبیلې سره هغه بني مخزوم او بنو الاسد هغوی ورته ځان راورسو ورته ویې چې دا بیبي د ستاسو ده خو دا په لاس کې چې په غېږه کې چې کم بچی دی دا زمونږ د خاندان سړی دی لہذا دا تاسو ځان سره بوتللی نه شئ. بچی ورنه هغوی واخیسته. ابو سلمه یو خوا پاتې شو، بچی بل خوا لاړ، بیبي بل خوا لاړله. درې واړه جدا جدا شول. په خوله باندې ویلم اسان او اورېدلم اسان، خو چې کله دا ته په ځان باندې فټ کې چې زه قربان شم په یو خوا باندې روان شم او نوجوانه ښځه مې په بل خوا باندې ایساره کړې شوه او قربان شم د غېږې ماشوم د تاتا والا هغه رانه په بل خوا باندې ایسار شه، دا جي ډېره زیاته ګرانه خبره ده. ابو سلمه خو قربان شم صحابهونه عجب ایمانونه ولا الله ورکړي و کنه جي، نه د جان پروا نه د مال پروا د یو شي پروا نه، صرف د دې دپاره چې زموږ ایمان محفوظ شي. د یو شي پروا نه، مال تباه کېږي تباه دي شي، اولاد تباه کېږي تباه دي شي، عزت تباه کېږي تباه دي شي، خو ایمان تباه نه شي. او موږ وایو چې مال وګټو خیر دی، که ایمان تباه کېږي تباه دي شي پروا نشته، خو مال پکار دی. او هغوی دا کیسې نه باس چې الله رضا یي کو ټول مخلوق خفه کېږي خفه دي شي. ابو سلمه روان شه ایک یوازې مدینه منورې ته لاړ. ام سلمه دا بیا وروسته چې کله ابو سلمه رضی الله تعالی وفات شو، دا ام سلمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله، ام المؤمنین ورنه جوړه شوه دا هغه بیبي ده جي. چې کله دا ام سلمه ورنه ایثاره کړله نو دې ابدخ یو کاڼیجن ځمکه کې په هغې باندې سحر نه تر ماښامه پورې وجړل. دقسې په جړا جړا باندې یو کال تیر شو جي، لږه زمانم نه یو کال تیر شو دی ورسره پرېښوسته نه. خیر د هغې نه بعد په دې بني اعمامو د مغیره د ده چې کم تره زامن و بني مغیرهو کې هغوی په زړه کې د یو کس الله جل جلاله رحم واچو او دې ته یې وویل چې ای بني مغیرهو تاسو په دې غریبه ښځه باندې رحم نه راځي، تاسو په دې باندې شفقت نه راځي چې تاسو دا پرېږدئ او دا لاړه شي خپل خاوند سره یو ځای شي. هغوی وی چې بس ټیک ته هغوی د سیډه اجازت میلاو شو. چې کله دوی ته اجازت میلاو شو چې بس دا دې ځي، هغه بنو اسدو چې کم هغه ماشوم ایثار کړی و هغه یې م راوسته او د بیبي ته یې ورکړه. بیبي اوښ تیار کړ، ماشوم یې ځان سره وخېجو. تورسرې ښځه ایک یوازې قربان شم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته روانه شوله. دا سلک سفر نه دی جي، 8 شپې 8 ورځې سفر دی. قربان شم ډیر اوږد سفر دی، 450 کیلومتر نه زیات سفر دی. دا لږ لکه دې لاهور چې والی دا لږ سفر نه او تشې دشتې بیابانونه کاڼي او تاسو ته پته ده چې د عربو څومره لویه ګرمي هغې باوجود بیبي روانه شوله او ځان رسوي. چې کله وایي زه تنعیم ته ورسېدمه نو هلته عثمان ابن طلحه وروسته بیا د هغه صلح حدیبیې په وخت کې قربان شو مسلمان شو او د خالد ابن ولید رضی الله عنه سره په یو ځای باندې هجرت وکړه مدینې منورې ته. په دې وخت کې لا مسلمان نه دی خو جي غیرت ته یې ګوره. نو چې کله دی روانه وه تنعیم ته وایي زه ورسېدم نو دغه عثمان ابن طلحه را سره مخامخ شو. وایي ما ته وایي چې چېرته ځې؟ وایي ما ورته وایي چې زه مدینې منورې ته د خاوند خواله وایي یوازې روانې وایي او بلکل هېڅوک را سره نشته، یو زه یو مې بچی دی یو را سره الله دی روانه یم جي خپل خاوند خواله ځان رسوم. هغه نه سوچ او زړه یې را ډک شه نه سوچ وکړه نه پکې مشوره وکړله. اوس خو امیر صاحب ودرېده وایي سیروزې له کسان پاسې هر سړی وایي زه په کور کې مشوره کوم زه په کور کې مشوره کوم، بس مشورې دي ټولې که نه. او قربان شم هغه سړی کافر دی خو الله جل جلاله د ده په زړه کې دومره غیرت اچولی و چې جیب فورا هغه مهار د څه ونیو په لاس کې او مخکې ورنه روان شو. چې کله به کوم یو منزل ته ورسېدل نو هلته به دې ورنه دا اوښ پیچوک او سم املو عثمان به ورنه لرې لاړ، هغه بیبي به ورنه کوزه شوله، بیا به راغله پرېږده بیا به راله
او دا اوخ په اونیو او جی هغه سیټ ته به بوټي پسې اوتړه او اقې بوټي لاندې به سملاسته د هغې نه بعد چې کله بیا به د تلو ځای را د تلو وخت به راغی نو هغه اوښ به یې راوسته او هلته به یې چوکه سم املو او دې ته به وی چې بیبي سوره شه دا به ورنه اخ ولاړ دا به بیا پکې په اوښ باندې سوره شوله او بیا به د هغې نه بعد دا اوښ روان شو په دقسې انداز باندې روان 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 مدینه منورې چې کله د قبا علاقې په آبادي په ښکاره کېدو باندې شوله دې بیبي ته یې وویل چې ای بیبي دقې کلي کې د ستا خاوند اوسېږي لحاظه تاسو چې کوم دا دقې کلي ته څه بس تاسو لاړئ شئ تاسو ورسېدې اقه ځای نه عثمان ابن طلحه بیا را واپس شو دا بیبي وایي چې عثمان ابن طلحه په شان زبردست او د ښو اخلاقو والا انسان ما لیدلی نه دی کافر خو د هغې باوجود الله جل جلاله په زړه کې دومره غیرت اچولی و چې جي ځوانه ښځه ورسره روانه په دې کم انداز باندې ورسره روانه چې اوښ چوکي کنې د الله نه یره خو په زړه کې نشته خو قربان شم دومره درته ووایم چې کله د انسان په زړه کې خپل غیرت وي که نه دا بل عزت ته په سپک نظر باندې نشي کتلی خو چې کله د انسان کې خپل غیرت نه وي دا به بیا بل عزت ته په سپک نظر باندې ګوري نو په دقې بنیاد باندې عثمان ابن طلحه اوس به ویم چې رضی الله تعالی عنه ځکه چې بیا وروسته الله ورته الله پاک ایمان نصیب کړی دی او قربان شمه بسا په دقسې انداز باندې مدینې منورې ته دا بیبي ورسوله دا ټول اول مهاجر ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ دا اول مهاجر وو چې کله رسول الله مبارک حکم وکړ او د مکه مکرمه نه قربان شم دا لار مدینه منورې ته دا اولنی مهاجر دغه بیبي او دغه بچی جی په دغه انداز باندې بس یو کس پر روان شو یو کس پته یو کس پته تر دې پورې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او همدارنګه عیاش رضی الله تعالی عنه دوی دواړه قربان شمه په سفر باندې روان شول دوی چې هلته مدینه منورې ته ورسېدل دې ځنه ابو جهل سره د خپل وروره ورپسې ورغی سره د خپل وروره ورپسې لاړ ورته ویې چې عیاشه تو خو راغلی او د ستا مور قسم خوړلی دی چې قسم په الله چې زه به خوراک نه کوم او زه به د نور نه سیټته کېږم نه تر کومې پورې چې ما عیاش کتلی نه وي د هغه زړه یې نرم که ځان سره را روان که چې مکې مکرمې ته رانږدې شول په لاره کې عیاش رضی الله عنه او لاسونه ابو جهل وتړل تر ډیره موده پورې هغه سره ظلمونه وهل ټکول ورکړل د هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به قنوت نازله په سحر مانځه کې به قنوت نازله ویله او هغې کې به دعا کوله اللهم انجي الولید ابن الولید او عیاش ابن ابي ربیعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیاش رضی الله تعالی عنه دپاره به بیا د ازادۍ هغه سوالونه کول الله جل جلاله بیا د هغې کافرانو ورته بیا نجات دوباره څه که دی ورته ورکه نو چې کله مکه مکرمه خالی کېده دی ابو جهل دی او دی ټولو سره د مشرانو په خپل منځ کې سره یو پارلیمنت جوړ که یو مشوره یې جوړه کړه او د هغې نه بعد دوی مشوره وکړله چې مکه مکرمه نه خو خلک روان دي دا ورځ به داسې راشي چې مکه مکرمه به موږ ته خالي پاتې شي دارالندوه دا د دوی پارلیمنت ځای و دارالندوه په دې کې به دوی مشورې کولې دا دوی پارلمان ټو د مکې د قریشو په دې کې به پخوا نه داره روانه وه مشورې به کېدې په دې مشورې چې هلکه مکه مکرمه خو ورځ په ورځ باندې خالي کېږي نو لحاظه چې کومه دې مخنیوي کول پکار دي او نو په دې مشوره کې د مکې د قریشو غټ سرداران لکه جی عتبه او همدارنګې شیبه دا دواړه د ربیعه زمنو ابو جهل ابو سفیان ابن حرب او همدارنګې ابو البختوري جبیر ابن مطعم بیا وروسته الله مسلمان دا غټ مشران دا د هغه د مکې قریشو په دې پارلیمنت په دې مشوره باندې راجمع شول چې مشوره به کوو چې د مخنیوي کول پکار دی دا مخنیوي موږ په کم انداز باندې کوو چې دوی راجمع شول دغه دی چې په دروازه کې یو بابا ودرېد تکه سپینه ږیره دوی ورته چې بابا څه کې
دی ورته وی چې زه وی د نجد شیخ یما نجد نه راغلی ما شیخ یما ابلیس و شیطان خود انسان په شکل باندې راغلی او شیخ نجدی په شکل باندې راغلی وی زه د نجد شیخ یم وی زه راغلی ما شاید چې تاسو له وی زه داسې مشوره درکم چې د ستاسو پکې پیدای مشورې شروع یو کس ته وایي چې ستاسو مشوره ده هغه وی چې رسول الله مبارک دی بس قیدی به کو په یو کوټه کې به واچو په دې حالاتو کې به مړ شي او قربان شم دا خلق به ورنسه شي د شر نه محفوظ شي قرآن او حدیث مبارکو او د رسول الله مبارک تعلیماتو ته شر وي د دې شر نه به خلق محفوظ شي نو لهذا چې کومه دا هغه زموږ مقصد به حاصل شي دغه د شیخ نجدي ورته چې نه د ستا د خبره وی کمزورې ده ولې وی جې د خو داسې سرتیري ملګري دي او لاړ المدینې منورې ته بله ورځ د به هغه ځای نه ځان سره ډله جوړه کړي او حمله به در باندې وکړي در نه خلاص پکې بیا به څه کوې داسې مشوره تا ورکړله چې دا صحیح نتیجه نه ورکوي بل کس مشوره ورکړله چې داسې کار به وکړو چې د خپل کلي نه به وشړو کلي نه به لر کړو لهذا زموږ د خپل کلي به ورنه محفوظ شي او نور چې دې کوم ځای کې ګرځي بس ګرځي دی نو شیخ نجدی ورته وی چې نه د ستا د مشوره مو ټیک نه ده وی ځکه چې تاسو ته پته ده چې یو خوږ زبان ولا الله پاک ورکړی دی چې خبرې کوي د خلکو باندې داسې اثر کوي ته چې بچا باندې جادو وکړو بله ورځ چې تاسو کوم ځای ته وشړی نو عقل ته به یو ښایسته ډله به جوړه کړي او په تاسو باندې به حمله وکړي قتل به هم کړي محکمه هم تاسو نه خالي کړي او لهذا بیا چې کوم مقصد هم حاصل نه شو غلبه هم در باندې دوی راشي دا مشوره مو ټیک نه ده ابو جهل هغه ورته وی چې زه اختتامي خبره کوم ابو جهل دته به ابو الحکم وی د فیصلو پلار د فیصلو والا د فیصله کولې فیصله کلکه فیصله ابو الحکم به ورته وی دا هو رسول الله مبارک ابو جهل وی نو بیا د رسول الله باندې د خله گفتو بس وین خط نه سو په ابو الحکم باندې پیژنې نه سو په عمر باندې پیژنې بس لا چې ابو جهل ابن هشام ورنه جوړ بس دغه ابو جهل د مشوره ورکړه چې جی زما خبره وره داسې کې سبا وکړو چې د مکې مکرمه کې چې څومره قبیلې اوسېږي دا ټولو قبیلو والا خلکو نه به متعین یو زبردست نوجوان را پاسي هرې قبیلې نه به نوجوان راشي او جی ټول به په یو ځل باندې حمله وکړي او نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم به شهید کی نو لہذا کو دا بنو هاشم را پاسي او وای چې مونږه قصاص اخلو نو بني هاشم یو قبیله ده او دی خاصل قبیله دي دی به دین اخر قصاص څنګه اخلي قصاص خو نشي اخیشتره دیت او خان بغواړي لزر درایم بغواړي زردنانیر بغواړي دا سګرانه خبره نه ده مونږ ټول عرب یو د یو نه پسلګونو باندې خبر کو دا سګرانه خبره خو نه ده او خان ول تاسو کمیو وربګونه چې څغواړي خون به هاده دیت ابو ول ورکو خبره به اخلاص شي شیخ نجدی را پاسه دوی چې اوه ابو الحکم د ډیره زبردست فیصله وکړه اعلی فیصله بس وی دی فتنه ختمولو د پاره اوم دغه څه فیصله پکار ده بس چې دی قتل کړي شي خبره به ختم شي د تدویل لګیا دی مشوره وکړه چې مشوره اوشوله دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیات مبارک را نازل شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا او ارکلا چې چلکو پتا باندې آکسانو کفرو چې کافران دي لیثبتو کا دې د پارا چې قید کی تعالی مشرکان چل جوړي تا قید کوي او یقتلوک او یا تا قتل کی او یخرجوک یا تا وباسید مکه مکرمینا ويمكرون ويمكر الله دویم مکر کئی او اللہ جل جلالہ خپل تدبیر کئی واللہ خیر الماکرین اللہ پاک بہتر تدبیر کون کے دے دویم تدبیر جوڑ کر اللہ جل جلالہ بم تدبیر جوڑی و اللہ پاک بہترین تدبیر جوڑا ان کے دے فیصلہ خوشولا اور رسول اللہ مبارک تا اللہ پاک دعا خودلا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا رسول اللہ مبارک دا دعا کو ځان سره رسول اللہ مبارک دعا کولا
په دقسې انداز باندې د مشورې پته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولګېدله. وخت د غرمې و رسول الله مبارک قربان شم په سر مبارک باندې څادر راچولې د ګرمي زیاته وه جي، او بل څوک هم نه پېژني ځکه چې سخت وخت د قتل فیصله شوې ده جي. سرور کونین صلی الله علیه وسلم څومره لوی تکلیفونه تیر کړي دي، سر باندې څادر راچولې دی او دقه دی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته راورسېده. چې کور ته راغی ور وډبېده نو بې بې عایشه وایي چې داسې مخالف ټایم کې رسول الله مبارک راغی چې په داسې ټایم باندې چېرته دی نه و راغلی، په دې غرمه کې هلته ګرمي زیاته وه نو خلک په څوک بار نه راوتل. نو رسول الله مبارک چې راغی نو ما وی چې څه خاص خبره خو شته. په مکه مکرمه کې ضعیف مسلمانان چې هغه د مشرکانو په قبضه کې هغه پاتې دي، یو ابوبکر دی، یو علی دی، یو رسول الله صلی الله علیه وسلم، بس دا درې کسان او نور ضعیف مسلمانان. مکه مکرمه ټوله د مسلمانانو نه خالی شوې ده. چې کله رسول الله مبارک جبرائیل علیه السلام حکم وکړ چې ته به بس هجرت پکې وی چې زما د پاره ما سره به د هجرت ملګری څوک وي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وی چې د هجرت ملګری د ستا ابوبکر دی. بس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غرمې په وخت کې دی ورغی او ورته وی چې ما ته خو د هجرت حکم کړی شوی دی. رسول الله مبارک وی ما به ځان سره ملګری نه کې. ابوبکر صدیق چې ورته دا خبره وکړه رسول الله مبارک ورته وی چې او ته مې ملګری چې څنګه دا خبره وکړله نو ابوبکر صدیق فوراً په ژړا باندې شو. بې بې عایشه وایي چې ما چرته هم داسې نه ولیدلی چې د خوشحالۍ نه به ملا څوک جاړي. وایي په لومبي ځل باندې ما ابوبکر ولیده چې خوشحالۍ د لاسه په ژړا باندې شو. وایي رسول الله مبارک ما 4 میاشتې مخکې 2 اوښانې د هجرت دپاره تیارې کړي دي. تاسو ما ته ویلم نو 4 میاشتې مخکې ما 2 اوښانې راوستې دي او هغې باندې ما جی د کیکرو پاڼې خوړلې دي او خیمې سربې کړې دي، لہذا په دې باندې به موږ هجرت کوو. دا یو اوښه تا ته ډالۍ او دا بله اوښه زما. رسول الله مبارک ورته وایي چې پرې درنه نه وړم، دا به ماله په قیمت باندې راکوي. هغه ورته وایي چې جی زما خو خپل سوچ دا دی چې قیمت درنه نه اخلم او نور چې تاسو یې راکوئ ډېره بهتره خبره ده. خو دلته دماغو ته دا سوال راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو د دې په زرګونو درهمه په رسول الله مبارک باندې لګولي دي او دلته چې کله د هجرت د سفر راغی اوښه ورنه رسول الله مبارک ولې قبوله نه کړله؟ هجرت سفر لوی سفر دی. په ایمان پسې په 2م نمبر باندې الله پاک ذکر کړی دی. نو د رسول الله مبارک په خپلم دا تمنا وه چې دا هجرت لوی سفر دی چې دا زه په خپلو پیسو او په خپل مال په خپله اوښه باندې وکړمه، ځکه رسول الله مبارک هغه عطیه او تحفه دا قبوله نه کړله. بس چې کله هغه ته وی دغسې انداز باندې فیصله وشوله او دا اوښه یې په څو باندې ورکړله. بیا علامه واقدي وایي چې دا اوښه یې ورکړله په 800 درهمه باندې او علامه زرقانی وایي چې نه دا اوښه په 800 نه په 400 درهمه باندې ورکړې وه. او دې دپاره دلیل روایت د عایشې دی چې بې بې عایشه بیان فرمایي چې ابوبکر صدیق دا دواړه اوښې په 800 باندې اخیستې وې. نو یو هم په 400 شوه بل هم په 400 شوه. پته ولګېدله چې د اوښې قیمت دا 400 درهمه و. او بعضې وایي علامه واقدي وایي چې د دې اوښې نوم دا قصوا و، د دې اوښې نوم قصوا و. او محمد ابن اسحاق امام المغازی دی هغه وایي چې د دې اوښې نوم جدعا و. جدعا نو یا قصوا د واقدي په نسبت باندې او جدعا قربان شم چې کومه د محمد ابن اسحاق په نسبت باندې په دقسې انداز باندې جی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت فیصله وکړله چې قربان شم بیګاله هجرت دی. خو د هغې نه وړاندې جی چې کومه دا دوی ځان سره د توخو د غیره د هر یو شي انتظام برابر که. خیر چې کومه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او رسول الله مبارک چې کوم د سفر واقعه په وړاندې باندې چې زم نه په هغې کې ټایم زیات لګي، ټایم دی ختم دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. یا الله رب موږ وبخې
تمام مسلمانان وباقي جنت الفردوس هم نصیب کا یا الله رب مشکلات تکلیفونه مصیبتونه آفتونه بلیاتونه زمونږ حفاظت وکا رحم یا الله رب مونږ ټولو باندې وکا دین خدمت یا الله رب زمونږ نواخشتلې کا زمونږ جانونه زمونږ مالونه زمونږ اولادونه یا الله رب په قیمتي دین باندې ولګولې کې یا الله رب مونږ په خپل ځان باندې عاشقان کا پر رسول الله مبارک باندې معاشقان کا په قرآن باندې معاشقان کا یا الله رب دین اسلام قدر زمونږ په زړونو کې پیدا وکا براینا مسلمانی د خدای پاک په صحیح مانو کې مونږ مسلمانان جوړ کا په دین اسلام باندې یا الله رب مونږ ته استقامت را نصیب کا یا الله رب په دین اسلام باندې مونږ ته استقامت را نصیب کا عذابونه را نازلېږي ورځ په ورځ باندې خدای پاک مونږ ګناهګار یو دا زمونږ د اعمال وجه د خدای پاک مونږ د خپل بدو اعمال په وجه باندې منیسا یا الله رب مونږ سره د رحم او د عافیت معامله وکا حوایجم د غیب او خزانونه پوره کا رزق یا الله رب زمونږ د ټولو پراخه کا ناس ته مجمع کې څوک مریضان دي په کونو کې مریضان دي یا الله رب هسپتالونو کې مریضان دي زه په هسپتالونو باندې نشته خدای پاکه د ټولو ته دین د خدمت د پاره شفای کامله عاجله ورکا سو کم چې بے گناه په جنونو کې دین د خدمت د پاره رهایی نصیب کا یا الله رب د جمعه زمونږ آباد کا په اوزار او په اعمال آباد کا سو کم د آبادی کوشش کې خدای پاک کورونه آباد کا ملک زمونږ په سخت حالاتو کې د خدای پاک زمونږ د ملک حفاظت وکا امن او امان پکې راولا یا الله رب امن او امان پکې راولا خدای پاک ډېر لوی فساد پکې شروع دی کو دن خلکو شروع کړي ته غرق او تباہ کا کو باری خلکو شروع کړي او مې خدای ته غرق او تباہ او برباد کا زمونږ د عمل د اسلام په نوم باندې جوړ دی خدای خیسته اسلامی قانون پکې راوستل کا اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم